असलम खुगो मरगरोज उम्मीद लरम چې تاسو او تاسو خرګوشان به بالکل ټیک ټاک یا ډیر ورځې پس ویډیو جوړو ما لګ مصروفیاتو د فارم او ذاتی داغي وجنه تاسو مرګرو د پاره ما سه ویډیو جوړ نه خو به هر حال ان شاء الله نن په دې ویډیو کې به مونږ ډیر ضروری خبرې کوم سپیشلی د موسم حواله سره کوم هر څنګه زناور خپل فارمونو کې ساتلی وي او هغه مونږ د ساتلی وي چې هغه په یو ځای کې ګر کړی وي شاته پنجرو کې وتاست تقاری چې خرګوشان دي نو د دې هر یو سیس بیا زموږ ذمہواری د دې له خوراک ورکول د دې له اوبه ورکول د دې د بیماری خیال ساتل د دې د سکون او د آرام خیال ساتل چې کوم دي بیا دا زموږ ذمہواری شي کوم یو د زناور ساتلی سپوز چې ډیر خلکو د سیم ساتلی دي چې هغه چرګي ساتلی دي فورټي فارم حکم دی خو بند وي چرګو والا انډو والا چې کوم چرګي هغه ساتلی یا وخت لپاره چې کوم بريلر دی هغه ساتلی وي زیات تر خلک د سي چې هغه په اوپن ایر کې پریخي یا ډیر خلکو د سي شرټ جوړ کړی وي چې هغه غوي بالکل ګیر کړی وي دا غي د وبو د خوراک او د دې سيزونو خیال چې کوم دی هغه ساتي په دې ورځو کې چې کوم دی د خرګوش د سنفل یعنی کې د نزله زکام دا غوي پوزه را بدل چې کوم دی دا والا ایشوز چې کوم دی دا ډیر زیات دي اکثر دسترګو نه چې کوم دی دا غوي برا رواني شي دا ایشوز په دې کې زیات دي او هر هغه موسم چې کله بدليږي ګرمي یخني او یخني سره چې کله بدليږي نو پاره کې دا مسلې چې کوم دی ډیر زیاتې راځي په دې ویډیو کې ان شاء الله احتیاطي چې کوم تدابیر دي هغه حواله سره به خبرې کوم نو زه امید لرم ان شاء الله چې تاسو خرګوشان چې کوم دي د سنفل نزله زکام او د دې سيزونو نه به ان شاء الله هغه بچکیږي د ټولو نمخ کې تاسو د دې خیال ساتي چې تاسو په فارم کې یا تاسو یو کمره کې هم خرګوشان ساتلی وي د شپې ټایم کې ماخام ټایم کې او سحر وختي ټایم کې چې کوم دی کېټکی روشندان چې کوم دی دا بند ساتي تاسو کله چې نور راخیږي داغې نه پس کړکۍ دروازه روشندان هر هغه سیس تاسو کولاول شي خو په هغه کنډیشن کې چې کله هوا نه لګي ولی چې کلم ډایرک هوا په خرګوشان باندې لګي د سرستاسو خرګوشان چې کوم دی بیماریږي او داغي نشانی ټول نه دال چې داغي پوزه چې کوم دا خبر ابيږي یعنی کې سمپل از دیٹ چې هغه ته بس زکام کیږي نو د دې سیس خیال بساتي چې هغه بعد د ډایرک هوا نه ساتي سیکنډلی دا خپل خوراک هغه خوراک چې کوم په ګرمیانو کې تاسو خوراک ورکول سپیشلی د دانی خبره وکوم چې په هغه دانه کې موږ د سيزونه چو چې داغي تاثیر یخ وی اور بشي چې کمی دي یا باجره چې کم ده د دې سيزونو تاثیر لګیخته نو د دې وجنه مونږ باغ دلیه کې چې کم دي کم چې مونږ خرګوشان ول ورکو اوچا باغی کې د دې سیس مقدار مونږ زیات ساتو ولی موسم ګرمي د دې تاثیر لګیخ نو دا کوشش وکوي چې په دې یخي ورځو کې د باجری او د اوربشو مقدار چې کم دي دا په خپل دلیه کې د کم نه کم ساتي چاغي ګرمي ور سره درېمه خبره دا ضروره چې کوم او تاسو ورته دی کوشش کوي چې هغه 2-3 ټایم لازمی تاسو ورته چینج کوي سحر ټایم کې د شپې ټایم کې او غرمې ټایم کې ځکه چې هغه په یو کنټرول کې یا په لوخي کې پرتی وي هغه دومره زیات یخي وي چې هغه بوس کې نو داغي وجنم هغه ته شکم دی دا مسله مسائل چې کوم دینو دا هغه ترازی د نزله زکام دا درې سيزونه دي ان شاء الله چې تاسو د دې درې سيزونو خیال اوساتلو تاسو خرګوشان به ان شاء الله چې کوم دی د نزله زکام ایشوز چې کوم دی بیماری چې کومه ده د دینه به بچکیږي ځکه دا زکام په خرګوشانو کې یو داسې بیماری ده چې دا ډیر زیات مشکل سره کور کیږي او چې کله یو خرګوش تولګي نو تقریبا چې تاسو احتیاط ونه کین نو تاسو په فارم کې چې څومره خرګوشان وي دا بیماری دا نزله زکام والا تقریبا ټول تولګي او کو کلم تاسو یو خرګوش ته دا مسله راشي نو هغه د بقایا خرګوشانو نه چې کم دی بیلوي نو دسی کو سم مسله وی او تاسو خرګوشانو ته دسی صحیح شوزوي زما واتس اپ نمبر خو تقریبا په هر ویډیو کې وښکاری نو تاسو پاغي باندې رابطه کولای شي امید لرم چې د دې ویډیو نه هغه مرګرو ته فائدہ کیږي چې کوم مرګرو خرګوشان ساتلی دي خپل ډیر زیات خیال ساتي ما په دواګانو کې یاد ساتي د الله پامان